کې الله پاک دا اعلان کړی دی چې د رمضان په دې میاشت کې ما په تاسو روزې فرض کړي دي. ظاهر کې روزه یو ګران عبادت دی، ځکه چې سړی د خپلو خواهشاتو نه بند شي، د خوراک نه، د څښاک نه او د نورو خواهشاتو نه. لیکن الله فرمایي چې دا څه نوی عبادت نه دی، دا ستاسو نه مخکې په نورو امتونو ما د عبادت مقرر کړی و، او زموږ نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي اکثریت روجې نیولې دي، اگر چې د هغې د روجو کیفیت جدا او زموږ جدا، خو روجې په هغې وې. او زمارونو دا روجې د رمضان دا زموږ د مسلمان دپاره د رحمت یو ډېره لویه میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې میاشت کې نفل عبادت کوي، الله پاک دله په هغې د فرض و ثواب ورکوي. او چې کم انسان په دې میاشت کې فرض عبادت وکړي، هغه له خدای پاک هغه یو په اویه حسابوي. دا میاشت د عبادت میاشت ده، او بیا دا هغه میاشت ده چې حضور پاک فرمایي چې کله د رمضان میاشت راوخیږي نو الله پاک فرشتو ته اعلان وکړي چې د دوزخ دروازې بندې کړي او د جنت دروازې کولو کې. نو زمونږ اکثر علما لیکي چې کم خلق په دې قبرونو کې په عذاب کې مبتلی، کم مسلمانان، نو په هغه مسلمان باندې د رمضان په میاشت کې عذاب بند شي، او دې قبرونو ته د دوزخ د تاو او د بدبویۍ په بدل کې د جنت خوشبویۍ او یخوالی را رواني. نو هغه انسان ډېر خوش قسمته دی چې هغه له خدای پاک په دې مقدسه میاشت د رمضان کې مرګ ورکي. مرګ هغه څیز دی چې د هغې نه هېڅوک نه خلاصېږي. واحد مرګ هغه شی دی چې هر څوک یې مني. د خدای په ذات کې ډېر خلک شک کوي، ډېر یې نه مني، لکه دا دهریان. قرآن ډېر خلک نه مني. انبیا او پیغمبرانو کې ډېر خلک اختلاف کوي، زمونږ ښکلي پیغمبر هم ډېر خلک نه مني. ډېر خلک جنت او دوزخ او د قبر عذاب هم نه مني. لیکن واحد مرګ هغه حقیقت ته چې نه ته مسلمان انکار کولی شي او نه ته کافر انکار کولی شي. صرف دومره فرق دی چې زمونږ د مسلمانانو په مرګ ایمان دی، او چې کم کافر خلق دی د هغې په مرګ ایمان نشته. نو اوس به ته وایې چې ایمان څه ته وایي، چې ټول یې مني دی، د ایمان څه مطلب؟ زمارونو د ایمان دا مقصد دی چې د هغې خلکو خیال دا دی چې ته به مړ کړم، که دا ته به نه وه راغلی نه به مړ، په دې ګولی ولګېدم او دې ګولی مړ کړم، که دغه ځای له نه وې تلې بچ شوی به وم، که فلانکي ډاکټر له رسېدلی وی نو دا بیماري به مې ښه شوې وه، مرګ نه به بچ شوی وم، که دې سړک ته نه وم وتی نو اکسیډنټ نه به بچ وم، مړ به نه وم. هغې دا وایي، هغې وایي د اکسیډنټ مړ کړم، هغې وایي د ګولی مړ کړم، هغې وایي د تبې د هارټ اټیک مړ کړم. او موږ څه وایو؟ موږ وایو دا اسباب خدای مقرر کړي دي، الله مړ کړم، خو دا ګولی یا دا تبه یا دا هارټ اټیک او یا دا فالج او د اکسیډنټ داره له خدای یو سبب جوړ کړو. زمونږ دا عقیده ده چې که ته هر څنګه وی خو ته به دې سړک ته تلې او د اکسیډنټ باندې به لازمن ته مړ کېدې، د دې ګولۍ خولې له به لازمن ته رسېدې، او د زړه دې بیمارۍ به خامخا ته وجلې. مرګ زمونږ په نزد د خدای په اختیار کې دی، د الله په لاس کې دی، او الله پاک د مرګ د هر چا دپاره یو خاص وخت مقرر کړی دی، او د هغه ټیم مقرر کړی چې د انسان لا پیدا هم نو. موږ نو پیدا، زمونږ پلاران نیکونه حضرت آدم علیه السلام هم نو پیدا، دا ځمکه اسمانونه هم نو پیدا، او خدای پاک دا ځان سره د مخکې نه فیصله کړې ده چې فلانکې به په فلانکي ټیم پیدا کوم، دومره به جون ورکوم، دومره به د سترګې رپي، دومره به یې لاس او خپې ړقي، او په پلانکې ځمکه په پلانکي ټیم به ترې سو باسم، دغه خلک به په جنازه کوي او فلانکې ځمکه کې به ښخېږي. دا زمونږ ایمان دی او د خدای پاک فیصله ده.
مرګ نه بچ کېدل زمانونو شته دی نه. مرګ نه په بوډا دی او نه په غریب دی، نه په خان دی او نه په ځوان دی، نه په بادشاه دی او نه په ګدا دی. چې کوم ټیم یو انسان له مقرر دی چې هغه ټیم راشي، هغې کې نه یو سیکنډ رستوالی کیدی شي او نه په هغې کې یو سیکنډ مخکېوالی کیدی شي. حضرت آدم علیه السلام چې کله خدای پاک پیدا کړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث ته ترمذی شریف کې، د هغه د شان د هغه د بچي داسې واړه واړه راوویستل، پوټیني پوټیني د سرو میږو په اندازه واړو، په شکل د انسان و خو داسې واړه واړو، او په دې میدان کې ورته داسې خواره کړل. نو آدم علیه السلام د الله پاک نه تپوس وکړه، رب من هؤلاء، الله دا څوک دی؟ نو الله ورته فرمایل دا ستا بچي دي چې تر قیامته پورې ستا او ستا د بچو بچو نه پیدا کېږي، دا ستا اولاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې اولاد د آدم علیه السلام کې خدای پاک څه نښې مقرر کړې چې آدم علیه السلام پې پېښ شو چې دا پکې ړوند دی، دا شل دی، دا ګوډ دی، دا غریب دی، دا مالدار دی، دا رنځور دی، صحتمند دی. په دې نښو نښانو د خپل بچیو پیژندل. نو د الله نه ته سوال وکړو، وی هلا سویت بین عبادک، الله د خپل بندگان د یو شان ولې نه پیدا کول؟ ورې دا نه وایي چې زما دا بچي د یو شان ولې نه پیدا کول، دا خو ستا بندگان دي. نو خپل بندگان به د یو شان پیدا کړو چې ټول صحتمند وي او ټول په سترګو لاسونو خپو جوړ وي، ټول مالدار وي، ټول خشته وي. رب العالمین یو جواب ورکړ، قیمتي جواب، وی دا فرقونه مې په دوی کې په دې وجه پیدا کړي دي چې دوی زما شکر ادا کړي. دا چې کوم د یوې سترګې ړوند دی، دی چې د دوو سترګو ړوند ته د دوو سترګو روغ ته ګوري نو دی بړه کې خپوي، او هو سترګه مې یو ړنده ده، خو چې د برغ ړوند ته ګوري د دواړو سترګو نو دی به د خدای شکر ادا کړي چې شکر دی چې یو خو جوړه ده که چې دا کم انسان په لاسو یا په خپو شل دی، دی به لاس او خپې خو مې شلې دي یاره، لیکن دی خوا چې ګوري یاره سترګو باندې خو جوړ یم، ښه او بد خو وینم که نه، یاره خپې مې خوږ دي خو لاسونه ښه دي، پرتوغا خو په خپله تړلی شم. هر چا کې خدای پاک د خپل نعمت هغه نښه ښودې ده، که دی د خپل ځان نه لاندې وګوري نو دی به د الله شکر ادا کړي، او که دی د ځان نه بره ته هم ګوري نو قسم دی که د ملک بادشاه هم د خدای شکر ادا کړي. ګورئ ابوی دا زما بادشاهي خو لږه ده چې د دې نه زیاته وي، ابوی دا خو د 5 کالو ده چې دا د 10 وي، د ځان نه بره ته به نه ګورې، ځان نه لاندې ته به ګورې. حضور پاک فرمایي نو د خدای د نعمت شکر به ادا کړي. او زما وروڼو موږ تاسو له چې خدای کوم نعمت درکړی دی، قسم دی که د دې نه لوی نعمت شته، هغه څه شی دی؟ هغه ایمان دی او دا کلمه ده چې مونږ یې وایو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې په قدر باله مونږ پوه شو چې دقسې د بل په اوږو مونږ مقبرې ته راشو. دې وخت کې مونږ د کلمې په قدر نه پوهېږو. مونږ له خدای چې ښکلی قرآن را کړی دی او مونږ له خدای ښکلی عظیم پیغمبر را کړی دی، قسم دی د دې نعمت په قدر به ځنکدن کې پوهېږو، او د دې نعمتونو په قدر به مونږ بیا په قبر کې پوهېږو، په آخرت کې به پوهېږو. دا مونږ له خدای لوی نعمت را کړی دی. یو هغه مسلمان چې هغه په ګندګۍ کې او هغه په لختو کې جارو را کاږي او هغه کلمه شهادت وی مسلمان دی او چوړی دی، قسم په خدای د خدای په نیز د امریکې د صدر د ټرمپ کافر نم خدای ته ډېر نږدې دی. کلمه لویه خبره ده. حضرت بلال کلمه ویلې وه، حضرت صہیب کلمه ویلې وه مسلمانو، حضرت سلمان کلمه ویلې وه مسلمانو. لیکن که 50,000 ابو جهله او 50,000 فرعونیان او 50,000 حامانیان دا لوی بادشاهان یو ځای کې، قسم دی که د بلال حبشي نوک ته د خدای په نیز رسېږي. د کلمې لوی طاقت دی، هغه کلمه مونږ ته خدای را نصیب کړې ده. نو آدم علیه السلام ته الله فرمایل دا فرقونه دی لدي چې دی زما شکر ادا کړي. نو بیا د بعضې بچو د تندو نه رڼا خطه، وی الله دا څوک دي زما د بچو کې؟ وی دا پیغمبران دي. نو د یو کس د تندي نه ډېره تیزه رڼا خطه، وی الله دا پکې څوک دی؟ وی هذا ابنک داود، وی دا ستا یو نوسی دی، بچی دی، داود یې نوم دی.
د ډېرې سجدې لګولې دي، دا د ده تندي نه رڼا خیږي. نو آدم علیه السلام الله نه فورا تپوس وکړه، الله څومره عمر دی والا مقرر کړی دی؟ الله فرمایل 80 کاله. نو آدم علیه السلام ته خدای په خپل عمر ښولو چې ستا به 1000 کاله عمر نو ده چې خپل ته وکتل زما 1000 دي او د هغه 80 دي، دې تناسب ته وکتل دا خو ډېر لږ شی دی. الله دا عمر والا زیات که دا خو لږ دی. الله فرمایل نه ما چې کوم عمرونه مقرر کړي دي همغه به یې زیاتې پکې نشته. وی ښه خدایه که زه د خپل عمر نه وله یو 40 کاله ورکم، وی انته وضع که دا ستوره د خبره ده، خو که تا د خپل عمر نه وله ورکه ستا به ګورې کمیږي. لکه یو سړی چې هله 1000 روپۍ ورکړي چې دا 100 ورکه، نو که یو کس بل 1.5 ورکړي نو د بل 50 شوې، هغه 1000 نه زیاتېږي، د یو زیاتې شوې د بل کمې شوې. ما چې کوم عمرونه دنیا کې خلکو له مقرر کړي هغه به یې زیاتېږي نه. وی دا بس ما ولا رب زده من عمر 40 سنه، وی دا ما د عمر نه 40 ولا ورک. رسول الله مبارک فرمایي چې کله خدای پاک آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه د عمر به شمیره چې 40 پاتې شو، ملک الموت ولا راغی، وی ستا ټیم پوره دی. نو آدم علیه السلام ورته وی دا سوچ وکړه ما له خدای 1000 کاله ویلي دي، اعده عدا دې شمیرم 40 پکې پاتې دي. نو ملک الموت ورته وی ولې علم تعطه ابنک داود، تا خپل نوسی داود علیه السلام له 40 نه دي ورکړې؟ وی لا نه مې دي ورکړې. حضور پاک فرمایي نسیه و جحدا، وی هغې ییرو نو انکار یې وکړه. د هغې عالم داسې مثال دی لکه سړی خوب وویني، چا ته خوب یادي چا نه هېري، نو وی هېرې ته چې ما نه دي ورکړې. وی دې وجې نه اولاد باندې یېرم راځي او انکارم کوي. نو آدم علیه السلام چې د پیغمبرانو نیکه دی او زمونږ ستاسو د ټولو پلار دی، یو سیکنډ هغه ته اجازت ورنه کړی شوه ساعت پاک ټیم لاړه. کم وخت چې خدای مقرر کړی دی وروڼو هغه ټیم باندې به خامخا انسان بري. خو خوش قسمت انسان داسې وي لکه د خور له چې خدای کم جون مرګ ورکړه. ګوره 2 نعمته، یو د رمضان مرګ، ټیک د بارسان بچي رشته داران ټول خفه دي. لازما د خپل کور مور چې د چا نه لاړه شي دا ډېر لوی نعمت دی زما وروڼو، ډېر لوی نعمت. خور په مخ د ځمکه ډېر لوی نعمت دی. دا لوی نعمتونه دي د خدای چې دا لاړ شي نو اولاد خپئ، رشته داران خپئ. لیکن الله پاک د انسان دنیا ته نه ګوري، آخرت ته ګوري. د آخرت زندگی خدای پاک د دې ګلې ګلزار کړه. ولې ګلې گلزار کړه؟ د رمضان میاشت خدای پاک ورکړه. هغه میاشت چې د جنت دروازې کولو دی، د دوزخ بندې دي. هغه ورځ شپې چې د رحمت اوله رحمتون، د رمضان لومبی لس رحمت دی، د رحمت چې خدای رسول وایي چې د رحمت شپې ورځې دي، او د رحمت په شپو ورځو کې د 100 دینه لوی خبره بله نشته. او دریم د خدای لوی احسان دا چې جمعه ولا خدای ور نصیب کړه. رسول الله مبارک فرما امام مسلم و مسلمت يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر. د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه چې کوم انسان وفات شي د قبر د فتنې نه بچ، عذاب نه فتنه. یا فتنه د قبر عذاب تم وي، د نکیر منکر سوال تم وي، هغه تیارو یعنی د قبر چې څومره هیبتونه او تکلیفونه ټولو نه خلاصه شوه. دا څومره لوی نعمت دی. او بیا ناګهاني مرګ هم ولا راغی. حضور پاک فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی، موت الفجات رحمت للمؤمن. ناګهاني مرګ د مسلمان دپاره رحمت دی، رحمت. نو د رحمت مرګ راغی ناګهاني، د رحمت په شپو ورځو کې راغی، د رحمت په میاشت کې راغی، او د رحمت په ورځ د جمعې په ورځ راغی. دې نه غټه خوش قسمتي بله کیدی شي؟ دا غټ خوش قسمته دی. زما ورونو الله پاک د انسان دنیا ته نه ګوري، الله د انسان آخرت ته ګوري. زمونږ دنیا ته نظر دی ځکه ژوند هم د دنیا سره دی، او الله د انسان دنیا ته نه ګوري چې دی به مړ شي او زوی به خفه شي، ورور به خفه شي، خور به خفه شي، دا به ټول د دنیا نه ځي. الله د انسان آخرت ته ګوري، آخرت ولا ښه کوي. نو خدای ولا آخرت ښه کو. او د مرګ نه خو ما تاسو ته وي پیغمبران د دواړو جهانو مبارک سردار هغه له مرګ راغلی دی. نو موږ د مرګ له کوم ځای بچ کیدی شو؟ نن سبا ګورې رونو مرګ له ځان تیار ساتئ. د دنیا په دې عیش و عشرت او د دنیا په دې مال او دولت، د دنیا په دې بنګلو په موټرګو ګورئ، هېڅ اعتماد ونه ساتئ. دا به د سترګې داسې رو رو پټېږي او د هر څه ته به ګورئ او بیا به پریشان یې، اوه هر څه پاتې شو.
نیک عمل، د الله رضا، د خدای نزدېکت، د رسول الله مبارک طریقه د خپله کې. او بیا د رمضان د میاشتې نه فایده والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په چا د رمضان میاشت راغله او د دون عبادتونه که چې ځان په خدای وبخي نو جبریل علیه السلام وی دی خدای هلاک کی او رسول الله مبارک په امین ویلي. دعا وکړئ چې خدای پاک د دې د آخرت لوی سفر د راحت او د خوشحالو کې ناګهاني صدمه ده نو تاسو د دې بچو ته د دې رشته دارانو ته ورونو خویندو ته دعا وکړئ چې خدای ولا صبر ورکړي، الله دې ولا صبر ورکړي، الله دې ولا په زړه د صبر پټی کړي او رب العالمین دې د دې د آخرت لوی سفر د خوشحالو کې الله د قبر تیارې پې رڼا کې، الله روح یې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د بیبي عایشې د روحونو سره ملګری کړي، نیکانو بیبیانو د روحونو سره الله روح ملګری کړي او خدای د دې وارثانو د غم ير کړي، د دې لوی صدمې اجر او صبر ور نصیب کړي او د په دې نیمه شپه کې چې دا کم مسلمانان جنازې لرالل او د خدای د رضا دپاره رالل، خدای دې ټول له په یو قدم اجرونه ورکړي او خدای دا کورونا وایرس چې کوم مصیبت زمونږ په دې وطن او په مسلمان دی خدای دا لرې کړي، خدای د مسلمانانو د دې نه حفاظت نصیب کړي، زمونږ د ملک د مسلمانانو بالخصوص حفاظت نصیب کړي، خدای زمونږ حرمین واپس کولاو کړي، زمونږ جماعتونه واپس کولاو کړي، زمونږ جمع واپس سمې کړي، زمونږ ختمونه واپس برابر کړي او د خپل عذاب نه الله په امن کې وسات، چې کم پکې مبتلی الله د روح صحتونه ورکړي، چې کم پکې وفات ته خدای د شهادتونه نصیب کړي، زمونږ ستاسو د ټولو نه د خدای د حضور پاک د طریقو مطابق زندگی واني. د رمضان میاشت کې د خدای پاک رونو تلاوت پکې ډېر کوئ، ذکرونه کوئ، فضول وخت پکې مه تېروئ، دې نه فایده والی. خدای د نیکو اعمالو موږ له توفیق راکړي او خدای دې مخیر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا